پنځمه هجره کې د نبی علیه السلام یو لویه غزا شوې ده، هغې ته غزوه بني المستلق هم وایي او غزوه مريسیع هم ورته وایي. نبی علیه السلام ته اطلاع راغله چې د بنو المستلق دا یو قوم دی، خزاعه یو قبیله ده، د هغې شاخ دی. وی د خزاعه قبیلې چې کوم شاخ دی بنو المستلق، د هغې مشر دی حارث ابن ابي زرار. په مدینه منوره د حملې اراده لري. که دا نبی علیه السلام د کافرو سره رونو جنګونه کړي دي او جهادونه یې کړي دي، د کافرو مجبور کړي دي، نو دا اطلاع راورسېدله چې د بنو المستلق را کوم سردار دی حارث ابن ابي زرار، په مدینه د حملې اراده لري او خپل قوم مسلح کړی دی او د بهر نه خلک راغوښتي دي. نبی علیہ السلام یو درېږه د دې خبرې لاول معلومات کوو، تحقیق یې کوو. نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه دې اولېږه چې ته لاړ شه او ته معلومات واله چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ. بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه لاړ، واپس راغی او حضور پاک مبارک ته اوی چې د الله رسول خبر رښتیا ده، د بنو المستلق ټول قوم جمع دی، مسلح دی، وسلې برابر کړي دي او ګیر چاپېره کومې چې قبیلې دي بانډې دي د هغې نه هم خلک راغونډ کړي دي. ښه مضبوطه اراده لري چې په مدینه منوره باندې حمله وکړو او مسلمان مکمل ختم. پې سازش واقعي که دی راغلی و په مدینه حمله کړې وې، نو که د الله امداد نه وي نو مسلمان ته به یې لوی تاوان رسولو. حضور پاک ملګرو سره مشوره وکړه چې دوی راځي او په مونږ حمله کوي، نو مونږ ولې لاړ نه شو؟ دی به ویریږي او دا جرأت به ونه کړي. نو په شعبان 5مه هجره کې حضور پاک مبارک د صحابه یو لښکر تیار شو، پې ورغلل. په مدینه منوره باندې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر که. دا به د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې بهر ته به ته نو په مدینه به یو امیر مقرر که چې دا خلک د هغه د امارت او د بادشاه لاندې وي متفقي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر که حضور پاک سره صحابه ولاړ، هغې تیاری کو، هغې ته څه پته وه، هغې خو مسلمان به ناخبرې، مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو، مسلمان به ختم کړو. دې کې پې نبي علیه السلام سره صحابه ورغ چې ورغې مخکې شو، پې حمله پې وکړه. خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړ، حالانکې د چا په کلي ورتلل او د چا په قوم ورتلل او حمله کول دا اثار کار نه دی، ګران کار. داسې برې خدای مسلمانانو له ورکړه چې د کافرانو نه یې ډېر لوی سامان په غنیمت کې راوړو. 2000 یې اوښان راوستل، 2000 دغه اوښان و چې هغوی د مسلمان خلاف استعمالول. 15,000 یې ګډې چیلې راوستې او 200 کورنۍ یې قیدیان کړل، مکمل سره د ماشومانو، سره د ښځو او سره د بوډاګانو، ټول یې قیدیان کړل او مدینې منورې ته یې راوستل چې تاسو سره آخر بد څه دي، زمونږ خپل دین ستاسو خپل دی، ظالمان ولې نه پرېږدئ؟ حضور پاک چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، په خدای یقین کوئ خلک کوئی بدر کې جنګ وشو، ګوره دوی به راتلل او د مسلمانانو په چراګاه به حملې کولې، دوی به راتلل او د مسلمانانو باغونه به یې سوځول. دا د مکې کافر به راتلل او د مسلمانانو چې کوم درمندونه وو هغې ته به یې ورونه ورته کړل، او چې کوم مسلمان به یې په لاره کې ګیره ووهه ټکاو به. نو ظلم نه دی، دا درته یې وطن پرېښود، کلی یې درته پرېښود، کورونه یې درته ډک پرېښودل، د سامان سره تل راووتل او پټي درته پرېښودل، خاندان یې درته پرېښود، کور کلی څوک پرېږدي؟ نو پاړه به یې پرېږدی که نه. نبي علیه السلام به ورته وایي تاسو ته ما څه ویلي؟
زما خپل دین دی لکم دینکم ولی دین د جهاد د فرضیت نه مخکې خبره ده ستاسو خپل دین زما خپل دین ولې به په آرام نه پرېږدئ اوس دا بنو المصطلق قوم چې و دوی سره د پیغمبر علیه السلام سو دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي د دوی خپل دین د هغوی خپل دین او د کلي نه دي د وطن نه دي د علاقې نه دي نو کار مسته دی چې تاسو راځئ په مدینه د حملې اراده لرئ بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي حمله پې وکړه مسلمانانو 200 کورنۍ ته غونډ قیدیان پل 15 ګډې چیلې 2000 اوښان دی ته راوستل چې دی ته سیګ را په مخه کړل په دې قیدیانو کې یو جینۍ وه جویریه نوم و جویریه پیغمبر علیه السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل یو صحابي دی حضرت ثابت او دا کوم دی چې جنګ شوی و دغه د یو چینه وه هغې ته به یې مريسیع وې د هغه چینې نوم نو دوی جنگ ته په دې وجې غزوه مريسیع هم وایي چې دا غنیمت یې سیګ راوسته او تقسیم یې وکړه نو دا جویریه دا د دوی د سردار لور وه د حارث ابن ابي زراب دا هغه لور وه نو دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده دې جویریې ورته وویل چې داسې کار دی چې تا ته پته ده چې زه د خپل قوم د سردار لور یم او زه ستا په عیسه کې ورسېدم نو ته ما سره یو مهرباني وکړه ما ازاده کړه او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کړه نو ما غله ورکړه د سردار لور یم نو که ستاسو سردار سره یم نو دا به زما دپاره بهتره ثابت ابن قیس ورته وایي داسې به وکړم زه به تا ازاده کړم خو په یو شرط کتابت به یې ورته وي مکاتبه به دې کړم دومره پیسې به ماله را پیدا کړي ابه راکړې نو زه به دې ازاده کړم دا جینۍ راله جویریه او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده وی صاحب زما نوم جویریه دی زه د بنو المصطلق دا قوم چې کوم سردار دی حارث د هغې لور او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلی زه هغه نه یم مناسب زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کړه ستا وینځه به یم ستا خدمت به او یا به داسې وکړم چې پیسې راکړه هغه ما ته وایي چې ورشه پیسې راوړه زه به دې ازاده کړم زه د سردار لور یم او داسې یو عام انسان سره نشم پاتې کېدی حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وی چې زه تاله اختیار درکم مکمل اختیار نو څنګه دې خوښه ده هغې ورته ووایي چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دې راکړه نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي وی بلکل تاله مې اختیار درکړه چې ستا څنګه خوښې هغسې وکړه دې جینۍ خو حضور پاک مخکې نه و لیدلي د هغې خو دا خیال و چې دا به عام یو بادشاه وی او یو مشر وی خو چې د نبي علیه السلام خبرې یې واورېدې او د حضور پاک حالت ته یې وکتل نو دا لږ سوچ یې وکړه او سوچ ته پس وی چې اختیار زمی نه زه دا غواړم چې ستا په نکاح کې راشم نبي علیه السلام یې ستا خوښه ډېره ښه ده ثابت ابن قیس ته نبی علیه السلام ووی وی زه هغه سره خپله خبره دې خلاصه کړه راله د حضور پاک په نکاح کې خو لا فیصله د نکاح نبي څخه ونه کړه وی زه ته خپل سوچ وکړه وی زما خو داسې خوښه ده وی زه خیر فوري فیصله مه کوه په دې ته سوچ وکړه پلار یې راغی دا حارث او ځان سره بلا اوښان راوستی او په دې خیال راغی چې د مالور په قیدیانو کې بنده ده چې دا لور را خلاصه کوم او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې وله ورکم نو دې پلار یې اوښان راوستل او پکې یو 2 قیمتي اوښان هغې د مدینې نه بار یو غر و د هغه غر په ویښ کې سملول او ویې تړل وی زه له اوښان به وځمه که په دې مې لور را خلاصه شوه خو ټیک ته او که په دې را خلاصه نه شوه نو بیا به دا 2 قیمتي اوښان دي دا به م ورسره کړم دا به زما د دې لور فدیې شي هغه اوښان یې د هغه غونډۍ شاته سملول سړی یې پرې مقرر کړه او دا باقي اوښان یې مدینې ته راوستل حضور پاک ته ودرېد وی صاحب زه حارث یم وی ګوره ظلم دې کو که نه تا څه کار و چې په مدینه یې د حملې اراده کړو او د بار نه دې قوم راغوښتم د خدای موږ له برې راکړه چې موږ ته پته ولګېده او موږ درلو حمله هم در باندې وکړله وی صاحب هر څه چې وشو په خپل ځای وي زه یو خبرې له راغلی یم سوال درته کومه تا ته مخامخ ولاړ وی وایه وی د اوښان مې روستې دي زما لور په دې قیدیانو کې د ما لا خپله لور راکړه
حضور پاک وتا او فرمایل دوه خبرې وته وکړې وی که د اختیار ستا لور له ورکم څنګه به اوښان نه غواړم دده ستا لور له اختیار ورکم بیا به څنګه وی بس صاحب که لور له مې د اختیار ورکړه خدا به په ما غټ احسان وکړي د هغه خو دا خیال و چې لور له مې اختیار ورکړي نو لور مې بیا دلته کوم ځای پاتې کېږي او به ما سره خامخا ځي وی ښه واشه لور سره دې مشوره وکړه دې لار جویریې رضی الله تعالی عنها ته وی ای بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوښان روسته دي دوه اوښان ده پټ کړي دي هغه نه ښکاره کوي بله اوښان مې روسته دي او رالم او ستاسو د مدینې د مشر ته مې هغه اوښان پیش کړل خو هغه ما ته ووایي چې ستا د لور اختیار دی نو بچې زه چې زوس اختیار ورشه ورته ووایه او ته وایي چې بابا زه خو نه ځم وی چېرته نه دی وي کلي ته ولې وی زه خو همده سره پاتې کېدل غواړم دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی دا خو د ما لپاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما د سره پاتې کړي زه خو د مسلمانانو د مشر سره نکاح کول غواړم وی درس کې وی نه چې دی راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېده نبي علیه السلام ورته وایي وی حارثه وی هغه دوه اوښان دې کوم ځای پټ کړي دي وی د الله رسول تا ته چاله وی ما ته زما ربل وي د پلانکې غونډۍ شاته دی هغه دوه ښه اوښان وتړل او باقي دې راوستل بس خو چې دی ووی وی اشهد انک رسول الله وی د دې خبرې ګوی ورکوم چې د خدای رسول یې هغې نه خو یو زه خبرې یو ته خدای خبر بل چاته خو د هغې پته نه لګي اخو ما د غونډۍ شاته تړلي سړی مې ورته ودرولی دی تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او خدای پاک ته خبر کوي وی بس زه کلمه ویم هم خدای مسلمان کړ هغه جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله خوښه د حضور پاک په نکاح کې داخله شوه مسلمانه شوه د هغې فایده څومره راووته فایده دا راووته چې صحابو سره هغه 200 کورنۍ کومې قیدې وې کوم ماشومان قیدیانو او کومې پزې وې او کوم بچي هغې وې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د بیبي خپلوان دي د جویریې رضی الله تعالی عنها نو ټول یې آزاد کړل د سیل میں بی بی عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ فرمائن وی د جویریې نه زیاته خوش قسمته بی بی مونږ په سترګو بله نه ده لیدلې وی ولې وی ځکه چې د یو صحابي سه ورسېده نو د هغه نه رامنتقله شو حضور پاک له نبي علیه السلام یې خوښ او دویمه خوش قسمته دا وه چې د دې د وجې نه د دې ټول قوم خدای پاک آزاد کړه ټول قوم چې څومره او د بن المصطلق او څومره قیدیانو دا ټول آزاد شو او چې ټول آزاد شو نو په یو جبه خدای ټول مسلمانان کړل ګوره دا یو فایده خدای پاک ورسول د مارونو په دې جهاد د بن المصطلق په دې غزا کې یو شو واقعیت پېښ شوي یو واقعه په دې کې دام پېښه وه چې په دې کې منافقین هم د نبي علیه السلام سره ملګري منافقین خو به تلل دا په مدینه منوره کې یو ټولګي و د منافقین مشر یې عبدالله ابن ابی سردار و د منافقان دوی به په ژبه باندې د اسلام او د ایمان خبرې کولې زړه کې دننه د مسلمان دشمنانو کافر و قرآن شریف کې الله فرمایي اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا چې مسلمانانو سره به کله ملو شو دی به یې مونږ خو مسلمانان مونږ خو مسلمان شوي ایمان هم راوړی واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم او چې خپلو د مشرانو شیطانانو سره به ملو شو هغې ته به یې ګوره ستاسو ملګري هلکه تاسو چې مسلمانانو سره کښېنئ او منځونه ورسره کوئ او جنګونو له ورسره ځئ انا نحن مستهزئون ټوکې به پورې کوو یاره خاندو به پورې چې هغې دوکه کوو او دا ورته ووایه چې ستاسو ملګري یو حالانکې موږ د مسلمانانو ملګري نه یو دغه نه کافر او د خولې نه به د ایمان او د اسلام او د شریعت خبرې کولې منځونه به کول او جنګونو جهادونو له به تلل نو په دې جهاد د بنو المصطلق کې منافقین نو یو موقع کې د یو حوض په غاړه د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه راغله مهاجر لګي شو او انصاري یو سپېله و نو په دې باندې مهاجر چغې کړې هغه انصاري چغې کړې یا للانصار ای انصارو راشئ زما مدد وکړئ مهاجر کې دا خبره واورېده هغه وی یا للمهاجرین ای مهاجرینو راشئ زما مدد وکړئ مهاجر له مهاجرین رالل
او انصاری لا د مدینه خلق رالل انصار چې حضور پاک دا आवाज اورید دا څه چل دی وی دا صاحب د مهاجر او د انصاری جګړه رااله او بو باندې د اوخ په بوکولو جګړه رااله وی بیا نو مهاجرین ته چغې واله او انصاری انصارو ته چغې واله د یو ملګري رالل د بل رالل حضور پاک پاغې خپش ما بال دعوى الجاهليه دعوها فانها منتنه وی دا د جاهلیت چغې ولې وخی دا خو د جاهلیت خبرې دي چې خلک یو قوم ځان له رابلي او بل قوم ځان له رابلي د قومونو جګړې دا د جاهلیت خبرې دي جنگ او جګړه که کوې هغه د اسلام او د کفر په نوم د قومیت په بنیاد بني دا قومونه خدای صرف دې لپاره پیدا کړي دي چې خلک یو بل وپېژني د پنجابیم او د پښتون او پښتنو کې زه بیا د فلانکي قوم سره تعلق لرم او د یوسفزی دی او د فلانکي دی او د فلانکي دی دا د قومونو قرآن شریف کې الله فرمایي پیدا مې دې لپاره دا قومیتونه جوړ کړي دي لتعارفو چې تاسو په یو بل وپېژنئ فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم د خدای په نزد بهترین انسان هغه نه دی چې زه عربي او دا عجمي دی زه غوره یم او دا ناغوره دی زه پښتون یم دا پنجابی دی زه غوره یم او دا ناغوره دی زه سندي یم او دا پنجابی دی نو زه غوره شم او دا ناغوره شم نه د خدای په نزد غورهوالی په تقوا دی حضرت بلال رضی الله عنه دا پردی مسافر و د پردی وطن د شکل نم تورو جامې به هم د غریب نه وې پردی غلامو او چې تقوا پکې و پرهیزګاري پکې وه نو قسم دې د مکې د لویو لویو سردارانو نه د خدای په نزد بهتر ده فضیلت په قوم نه دی یو سړی د کمزوري قوم سره تعلق لري او عبادت یې وکړه خدای ته ځان نږدې کړه دی د غټ سردار نم چې هغه کې دین نی د هغه بېدینه غټ سردار نم د خدای په نزد بهتر نو حضور پاک پہ غصہ شوی دا خود جاہلیت خبر دی قرآن شریف پہ اللہ فرمائی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ویو بل سره چې امداد کوي په نیکۍ کې وکړي په تقوا په پرهیزګارۍ کې وکړي په ګناهونو کې به یو بل سره مدد نه کوي اوس هم ډېر خلک د یو قوم سړی چې پاسي نو دا قوم ملګري ورسره ودرېږي په ګناه کې مو سره ودرېږي هلکه زه جنګ له ځم راځه زه د سره ځم زه د پلانکي مرګ له ځم دا قوم والا وتوی زم د سره ځم نه په نیکۍ کې ودرېږه یو بل سره په ګناه کې به یو بل سره نه ودرېږي نو حضور پاک اعلان وکړو وی ما بارو دعوه الجاهلیه وی دا د جاهلیت چغې ولې وهې چې مهاجر لري مهاجرین راځي او انصاري لري انصار راځي نه د قومیت په بنیاد یو بل سره مدد کول او د قومیت په بنیاد یو بل سره جنګ کول دا ګناه ده ادعوها فانها منتنه وی دا د ګناه خبرې مه کوئ چې مهاجر ځان له مهاجرین راغواړي او انصاري ځان له انصار راغواړي وی دا بدبویه خبره زما رونو دوه څیزونه دي یو ته نیکي او یو ته ګناه نیکي خوشبویه ده او ګناه بدبویه ده لکه دلته کې چې څنګه ګلاب خوشبویه ده او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویي کوي موږ ته خو د دې نه خوشبویي او بدبویي راځي دارنګې رونو دا نیکي چې ده دا خوشبویه ده خوشبویه دا دې نه فرشتو له خوشبویي ور خدای له خوشبویي ور او چې څومره ګناهونه دي بدبویه ده ګورې ګناه هم داسې بدبویي کوي لکه ډیران چې څنګه بدبویي کوي یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ ووایي نبی علیہ السلام فرمایي اذا کذب العبد سړی دروغ ووایي د دې دروغجن د خولې نه بدبویي ځي تباعد عنه الملک میلا نو فرشته د ده د دې خولې نه یو میل تښتي دې چې دروغ ووایي اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به د چې دروغ ووایي د دې دروغو نه داسې څښا بیندي لکه ډیران چې یو میل ته فرشته لري تښتي دا دروغ او بدبویي په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینې ته رانږدې شو نو صحابو ته یو څښا بوی را باندې ولګېد داسې بوی را باندې ولګېده چې داسې بوی را باندې چاته نه دی لګېدلی وایي صاحب په دې علاقه کې خو څه مرداره نشته
بعضې وخت کې چې د مردار شی پروت وي د هغې نه بدبویي ځي. نبي علیه السلام یې نه چې د منافق مړ دی، چې د منافق مړ دی او دا بوی د هغه دغه روح دی. صحابه غږونه که پته نه وه چې مدینې ته راورسېدل، معلومات یې وکړل، نو په هغه ټیم په مدینه کې یو لوی منافق مردار شوی. دا دې ګوره د منافق د روح نه بوی دی. یو حدیث کې راځي چې د یک سړی کله مړ شي، دا روح فرشتې راوالي او د جنت نه وله ښکلې کفن راوړي، خشته، نو په کفن کې ونغاړي، نو دا روح بر اسمان ته وړي اندراج دپاره، علیین ته ځي. نو چې بر اسمان ته اندراج له وړي، نو په دې لاره فرشتو باندې خوشبویي لګي. نا فرشتې دعا درته کوي، وی الله وی دې سړي له خو جنتونه ورکړه، نن د ده د وجې په مونږ خوشبویي ولګېدله. او فرشتې په دې فضا کې خوري دي، د خدای نه سوال کوي چې خدای دا روح په مونږ راوله. نورې فرشتې وي الله دا روح په مونږ راوله، دې روح نه خوشبویي ځي. او چې کوم سړی بدعملی او دې مړ شو، د روح نه بدبویي ځي. نو فرشتې خدای نه سوال کوي یا خدای په دې لار په دا روح زده مه راوله، دا هم بر اندراج له روان، یا خدای په دې طرف ته مه راوله. او خیرې ورته کوي، ای فلان کی خدای دې خوار کا، خدای دې هلاک کا، که تا ګناه نه وې کړی نو نن به ستا د روح بدبویي په مونږ نه لګېده. یو بل وی محدث دی یو روایت نقل کوي، وی چې کله انسان د ګناه اراده وکړي، په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي، دا فرشتې پې پیشي، کرام الکاتبین ښي طرف ته نیکۍ والا فرشتې ناستې دي، هغه فرشتې چې ستا نیکۍ لیکي. ګس طرف ته هغه فرشتې ناستې دي چې ستا ګناه لیکي. دوی ته څه پته لګي چې د انسان په زړه کې د ګناه سوچ دی او د انسان په زړه کې د نیکو سوچ دی. چې انسان په دې زړه کې د نیکۍ اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي، او که د ګناه اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي. دې ته څه پته لګي. سفیان ابن عیینه لوی محدث دی، هغه وایي چې دا سړی د نیکۍ اراده وکړي نو د دې زړه نه خوشبویي بار راوځي. نو فرشتو ته پته ولګي دا خوشبویي د وجې نه چې ده د نیکۍ اراده کړې ده، نو نیکي ولې ولیکي. او که دې په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي، د دې زړه نه یو څښا بوی اوچت شي، فرشتې پې پوه شي چې دا بوی خو د ګناه دی، په زړه کې د ګناه اراده کړې ده، نو هغه ول هغه ګناه ولیکي. لکه څنګه چې یو سړی د هغه اګرمي وکړي او د دې خولې نه څښا بوی په اګرمي سره راوځي، دقه رنګې د مارونو د معدې دا بوی په مونږ خراب او دغه لګي، بدبویه لګي. د ګناه بوی دا په فرشتو باندې بدبویه لګي. هغې ګناه او نیکي د هغه خوشبویه او بدبویه نه معلوموي. یو بل حدیث کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي، وی څښا بوی را باندې ولګېد. یو په یو موقع فرمایل صحابه ورته صاحب دا بوی د څه دی؟ وی تاسو لږ بار وځئ، نو دغه د منافقین لګیا دي، د مسلمانانو غیبت کوي. وی دا بوی راغی. صحابه چې باندې لاړل، واقعي منافقین لګیا ورسره کېناستل، هغوی د مسلمانانو غیبت کو. نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وایي او یا څوک ګناه کوي، نو د هغې نه یو څښا بوی ځي چې په هغې مونږ نه پوهېږو او پیغمبر پې پوهېږي علیه السلام، یا د کشف خاوندان پې پوهېږي او یا فرشتې پې پوهېږي. ګناه دومره خطرناک شی څنګه چې په ظاهر کې د دې مادي څیزونو خواص دي، هلکه د دې شي دا خاصیت دی چې دا ګرم دی او دا یخ دی او دا خوشبویه دی او دا بدبویه دی. دارنګې چې دا کم روحاني څیزونه دي غیر مادي، د دې خپل خاصیت دي. د نیکۍ خاصیت یخ دی، یخ، د ګناه خاصیت ګرم. ګوره حدیثو کې نه راځي، حدیثو کې چې نبی علیہ السلام دعا کوي څه وایي؟ اللهم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. خدای زما دا ګناهونه په اوبو باندې پاک کړي، په واورې ووینځې او په ګلۍ باندې ووینځې. نو علما پرې نورې معنې هم کوي، خو یو اسانه معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی، ګرم. لکه څنګه چې ظاهري وجود ګرم شي او خلک پې د پاسه اوبه اچوي. ګوره تبې والا باندې خلک اوبه اچوي که نه، یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلک پې د پاسه اوبه اچوي که نه اچوي. نو څنګه چې ظاهري ګرمي او اوبو لرکې، دقه رنګې چې کومه روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی، هغه به هم په الله ته سوال کوي چې خدای په اوبو او په ګلۍ او په واوره باندې را لرې.
نو د ګناه خاصیت ګرم شي. یو بل څنګه چې ظاهري شي خوشبویه او بدبویه دی، دارنګې نیکي او د نیکۍ خاصیت دا دی چې دا خوشبویه ده، او د ګناه خاصیت دا دی چې دا بدبویه ده. نو حضور پاک صحابه ته فرمایل وی دعوها، وی دا چغې مه وهه، انها منتنه، وی دا خو بدبویه خبرې دي. عبدالله ابن ابی خو د مدینې و، هغه ته چا الوی وی د مهاجر او د انصاري جګړه راغله، مهاجر لږې شو انصاري یې و، هغه ته خو موقع میلاو شو، دی خو منافق و. وی ګوره کنه ما درته نه وي چې دا مهاجرین مه پرېږدی، کلي کې م پرېښودل او عیاذا بالله ډېرې سپکې خبرې وکړې. وی ساربم کړل، ساربه اوس په موږ راولګېدل، اوس موږ وایي ملګري ورسره نور هم ودرېدل او که نه دا وقوع نه شو. نو عبدالله ابن ابی د خولې نه یو خبره وه، وی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل. وی داسې کار دی چې دا مهاجر ډېر ذلیله خلک او موږ د مدینې خلک ډېر عزتمن یو، نو چې مدینې ته لاړ شو نو دا مهاجر به وباسو، حضور پاک او دا ملګري به یې غونډ وباسو چې دی خپل وطن ته مه کېږو. یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته الوی وی صاحب عبدالله ابن ابی خطا څه خبره کوي چې موږ عزتمن یو او دا مهاجرین ذلیله او که مدینې ته لاړو دوی به وباسو. نبی علیہ السلام فوراً عبدالله ابن ابی پسې سوال جواب ولېږه او راویې غوښته، وی تا دا خبره کړې نه؟ هغه وی قسم په خدای که مې دا خبره کړې، دروغ یې و او قسم یې وخوړه. نو حضور پاک د هغه قسم ته وکتل، هغه صحابي ته وی ګوره ما ته دې دروغ ووایې او د قوم په یو مشر دی الزام ولګو. صحابي خدای بس پریشانه شو، ځکه چې هغه قسم وخوړ او قسم چې د پیغمبر په مخ کې وخورې خو د خدای په نوم خو پیغمبر اعتماد کوي. وی لږ ساعت تېر شو نو وی نبي علیه السلام ما پسې ستا دې راولېږه، وی زه یې غوښتم، وی ما ته یې وی چې خفه کېږه ما، خدای په قرآن کې ستا تصدیق وکړو، د عبدالله ابن ابی تکذیب یې وکړه، هغه قسم په دروغ خوړلی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې پته ولګېده چې ده خو دا خبره کړې ده، خدای په قرآن شریف کې فرمایي چې دوی دا خبرې وکړې لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. حضرت عمر راغی وی شیب حکم راته وکړه چې د دې منافق دا سر په توره وبه. هغه بهادر انسان و، تیار تابعدار ناست و، وی حکم وکړه چې دا سر تې ووهه. نبی علیہ السلام یې نه رد به ورته نه کړي. بیا به سبا خلک وایي چې مسلمانان خپل ملګري وژلي. نو مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده، وی عبدالله ابن ابی پسې عمر پاڅېدلی و، تنګ عمر یې پرېښود، زما ټوکې خو به ده کولې، خلک به یې ځان ته راغونډول او خلک به یې خندول او زما جامه او شکل به یې جوړ کړی، نو چې د چا نه تنګ وم نو خدایه دې پرېښود. الله وی ستا جامې چولې و، نو ما له حیا راله چې یو سړي ظاهر شکل ستا په شان جوړ کړی دی او جامې هم ستا په شان جوړ کړې ده او زه ورله سزا ورکړم، ما له حیا راځي. روغ ورې تاسو ته هم زه دا وایم موږ مسلمانان یو او خدای موږ له ډېر ښکلي پیغمبر مبارک راکړی، نو موږ نه هم پکار دی چې موږ د حضور پاک مبارک په شان جامې استعمال او د حضور پاک په شان شکل ځان له جوړ او د حضور پاک په شان اوکراوله د هغې په شان کردار او د هغې په شان لباس ځان له جوړ. خلک د انګریز په لباس نن فخر کوي، هغسې جامه اچوي چې د انګریزانو په شان دی او هغسې شکل جوړوي چې د پیرنګیانو شکل دی. قسم دی چې د حضور پاک شکل دا خدای ته خوښ و، ځکه خو هغه له هغسې شکل ورکړ. نو موږ له پکار یو منافق داسې دی، منافق چې دې دننه منافق دی خو شکل یې د مسلمان جوړ کړی دی، د هغې په وجه خدای دې بچ کوي. یو کافر دی دننه کافر دی او د موسی علیه السلام د ټوکو د وجې به یې د هغه لباس اچو او خدای پاک بچ کړ. نو حضور پاک حضرت عمر ته وفرمایل وی عمره وی ظاهر کې شکل زمونږ دی د صحابهو دی، نو خلک وایي چې مسلمانان خپل سړي وجني غږ ورته مه کوي. نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی، د دې عبدالله ابن ابی زوی دی، هغه سوچه مسلمان دی، د هغه نوم هم عبدالله دی. هغه راغی حضور پاک ته کېناست، وی صاحب یو خبرې له راغلی، وی وایه، وی زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی.
وی نو بیا نو وی که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او پلار مړ کړم او سر یې راوړم او ستا په خپو کې وغورځوم د بل چا په لاس یې مه واجه زه پېښ او زما پلار پېښ اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دی حضور پاک ورته وفرمایل چې نه ما خو ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی نو دې سره د هغې لاړ دا پلار یې په اس باندې سورو عبدالله ابن ابی دا زوی ورته لار کې وناغو اس یې کلک ونیو ای بابا را کوش کوزید او د دې مړی نه کلک ونیو د دې ګریوان نه او توره یې ورپسې راوانسته پلار ورته وایي بچې ته زما زوی نه وی یا او د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه خامخا د پلار او د زوی مینه او بعضې پلار او زوی داسې چې د هغې یو بل سره ډېر محبت وي ای بچې ته زما هغه فلانکي زوی نه وی بابا یم بلکل یم وی بیا توره دې باندې پسې ولې واغېسته وی د ګریوان نه دې ولې ونیولم وی تا حضور پاک ته ذلیله ویلې دي او ځان ته دې عزتمن ویلې تا ویلې دي چې که مدینې ته لاړو زه عزتمن یم او حضور پاک د هغه ملګري ذلیله دي دا به بس پرېږدونه ځان ته د عزتمن او حضور پاک ته ذلیل بابا ډېر راته ګران یې زما پلار خو قسم په خدای که د حضور پاک نه راته ګران یم راته ستا نه ګران دی وی اوس به وی چې زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمن دی هله دې پرېږدم او که دا نه وی دغه توره باندې دې سر واب وی زه ذلیل یم او نبی علیه السلام نوم یې واغې چې هغه عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی زه په مخه دی مسلمان چې مسلمان دی ابا د خدای او د رسول په مقابله کې بیا پلار نه دی نه به پلار پیژنې نه به رور پیژنې نه به ښځه پیژنې نه به تربور پیژنې د بدر په جنګ کې چې کله مبارزه کېده د یو بل سره جنګېده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی د عبدالرحمن میدان ته راووت او توره یې لاس کې اوچته کړه او چغې وواله هل من مبارز شته چې څوک زما مقابلې له راوځي دا به یو میدان ته وتل پرزونې به یې کولې عام جنګ به وروسته شروع کېده هل من مبارز شته چې زما مقابلې له څوک راوځي چې دا اواز یې وکړه حضرت ابوبکر صدیق اواز واورېد نو د زوی اواز خو پېژندلی کېږي چا نه تپوس وکړو وی دا اواز د عبدالرحمن خو نه زما د زوی وی زی دی بس تورې له شرنګ ورکړه او منډه یې کړو وی تاسو مه ورځئ زه ورځم حضور پاک لږ د مټه ونیوه وی ابوبکر ته به نه ورځو بل څوک دې میدان ته ورسي د صحابو خاصیت دا او د مسلمان خاصیت به دی چې د خدای او د رسول په مقابله کې به نه زوی پیژنې نه به رور پیژنې نه به تربور پیژنې نن مونږ څه کوو نن مونږ د رور او د تربور د پلار او د زوی د خاطره خدای او رسول پرېښي نه مو دې پرېښي رور سره او تربور سره خلک پردي مرګ له نه ولې ګناه کوي قومي سره خلک مرګ له نه ځي والو ټکولو له ورسره نه ځي پردي عزت اخیستو له ورسره نه ځي نو دا د خپل قوم چې خدای او رسول دې پرېښود که د قوم سړي سره قوم نه ودرېږي دې ته دا ورته نه وایي چې هلکه ګورې که په نیکۍ کې خو در سره ودرېږم او په ګناه کې در سره نه ودرېږم نه که هغه نیکي کوي او که ګناه کوي بلکې عموما زمونږ جګړې خو د ګناهونو جګړې وي نو قوم سره ولاړې دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده صحابو دې ته نه دي کتلی دی زوی دی او کافر دی بس دا سره ختم دا زوی دی دا پلار دی دا منافق دی دا کافر دی توره ورسره مخامخ راغشتی خدای او رسول د هر چا نه مخکې دی نو زما وروڼو په دې جنګ کې یو خو دا واقع پېښه شو یو واقع په دې جنګ کې بله پېښه شوې ده ډېره عجیبه واقع ده او ډېره خطرناکه واقع په دې جنګ کې د حضور پاک مبارک سره په بیبیانو کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو ورسره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها
د حضور پاک په دا مبارک عادتو چې کله به هم په سفر ته بیبیانې ګړې وې نو قراندازي به یې وکړه نو چې د چا نوم به په پچه راوخت به یې ځان سره بوتله بیبي عایشه صدیقه فرمایي په دې جنګ کې زما نوم راوخت او د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نوم راوخت مونږ یې ځان سره بوت چې واپس راتلل نو په یو ځای کې دمه وکړه لکه د شپې به یو ځای کې دمه کوله چې دمه یو ځای کې وکړله صحابه مو د شوخانې او تړل خیمې ښخې کړې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما په عمر کم نو عمر نو ما دا چل وکړه چې د لاړمه او د سماتې ده صحرا کې لرې ښځو له به ځان له ځای مقرر کړه چې که زنانه او د سماتې کې هغه طرف ته به کوې اقوا به سړي او د سماتې له لاړه شپه وه چې واپس رالم دوی زما یو امیل و رانه غورځېدلې په لاره چې ته پروت وی په کار دا وه چې ما حضور پاک ته ویلي چې د الله رسوله ما نه امیل پروت دی زه د امیل ګورم یا صحابو ته ووایه چې د امیل وګورئ وی ما دا خبره ونه کړه وی ما وی چې زه خو په دې لاره پروت دی او چې زه د اودسماتې دی له لاړ شم واپس راځم نو د امیل به پیدا کړم او زر به راځم اودسماتې ده به یې مونږ لرې تلو وی چې لاړم امیل مې کته او وی زه چې په کوم اوښ باندې سورېدلم د لرګي یو غټه ډولۍ به وه وی زه به هغه ډولۍ ته وختم نو وی صحابه به هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ د پاسه به یې کېښوده او یې ښځې داسې دا هغه وخت و چې زمونږ ډېر واړه وجودونه وو ډوډۍ نه وه نو ته ته په څلورمه پنځمه ورځ باندې وړی ډوډۍ میلاو شوه اب هم یو نوړی دوه وه ای وجودونه هم ډېر واړه وی زه لاړم هغه امیل مې طلب کړ او دې کې نبي علیه السلام اعلان وکړه چې ځئ چې ځو وی صحابه خو د لرګي ډولۍ وه غټه درنه هغوی هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ یې کېښوده او د هغوی دا ګمان و چې ګنې عایشه پکې ده دا نو هغوی وی سوچ ونه کړه چې دا ډولۍ سپکه ده او دې کې به دا ني وی هغوی پې ځکه پوه نه شو چې زما وجود راکوټې او دا هغه خلک و چې زما په ډولۍ باندې مستقل مقرر و لکه زما ډولۍ به د اوښ نه دوی کوزوله او زما ډولۍ به بیا اوچتوله او په اوښ به دوی کېنوله نو بس هغوی خو ډولۍ اوچته کړه او قافله روانه شو وی چې زه دغه راوخته نور راوخت نو زما امیل پیدا شي وی امیل مې راواغېسته وی چې زه رالم ومې کتل قافله تلې ده د خدایه اوس په کوم طرف لاړه شه وی ما لکه سوچو چې راشه دا کوم ځای کې مونږ شپه تېره کړې ده زه به دلته سم کېنم نو بل منزل کې به صحابو ته پته ولګي زما ډولۍ به کوزه کي چې زه پکې نه یم نو حضور پاک به خبر شي نو ما پسې به څوک ولګي وی زه په هغه ځای کې کېناستم او څملاستم دې کې خوب راویده شوم نو د حضور پاک به دا طریقه وه چې یو څو کسان صحابه به د لښکر نه وروسته را روان کړي چې تاسو مونږ پسې لږ وروسته راځئ ولې هسې نه د شا نه څوک حمله را باندې ونه کړي یو صحابي و حضرت صفوان رضی الله عنه وی هغه په خپل اوښ را روانو وی چې راورسېده او زه ولیدم نو زه وپېژندم ځکه چې د حجاب د پردې د آیاتونو نه مخکې به د زه لیدلم پردې حکم نو نازل وی چې زه ولیدلم زه وپېژندم وی ده وی انا لله و انا الیه راجعون چې دا یوازې دلته څه کوي وی زه د ده په دې انا لله راویښه شوم وی زما د قسم د الله په ذاتي بیبي عایشه وی که د دې صفوان نه به د دې انا لله نه بغیر ما بله خبر اورېدلې وی بهر کې اوښې سملاو او چې اوښې سینګ سملاو نو د اوښ په دې کونډۍ باندې خپه کېښوده چې دې ټوپ ونه وای او زه پاسېدم څادر مې په ځان برابر کړ او په اوښ د پاسه سوره شوم اوښ روان کړه او د غرمې وخت و چې نبي علیه السلام یو ځای کې دمه کړې وه هلته ور ورسېد حضور پاک ته مې الوی چې صاحب دغسې واقع و ډېره مدینې منورې ته لاړ په مدینه کې منافقانو په بیبي عایشې صدیقې الزام ولګ عایشه صدیقه فرمایي وی زه درسره نه یم خبر وی زه هسې ناجوړه شوم په مدینه کې بیمار وی نور راته پته نه لګي زه هم په دې سفر کې دا واقع پېښه شو بدر المستلق والا سفر کې وی نور زه خپه نه وم وی نبي علیه السلام به نور کله چې ما سره کومه مینه نه کوله
کوله نو هغه مینه نه کوله را سره او چې کومه خوش طبیعتي به را سره کوله هغه نه کوله وی زه بیمار هم صرف دومره به راغې مانه به یې تپوس کوي کیف تیکم څنګه یې ما ورته چې صاحب ښې بیا به ووایه چې ما ته نوره پته نه لګي چې څه مسله ده نو زما رشته داره وه ام مستح وی هغې ته ما وی چې اودس ماتې له ځو وی دا هغه زمانه وه چې د مدینې خلکو به په کورونو کې نه ښځو اودس ماته او نه سړو د ښځو ځان له ځای مقرر و چې هلته به اودس ماتې له ځي او د سړو ځان له ځای مقرر و مدینه کې په کورونو کې د هغې رواج ته چې په کور کې دننه به اودس نه ماتو نه سړو نه ښځو هر چا خپل رواج نو مې ما دې ام مستح ته وی چې زه چې دو د اودس ماتې له ځو وی دا را سره شو ما هم به ورته په سر کړه غټ پړونی و دیم وی لاړو اودس ماتې له وی چې واپس راتلو نو دې ام مستح ټینده کوخوړه دغه را یې کړه را پرېښوده نو زوی ته یې خیرې وکړې چې تعیسه مستح دې خدای هلاک وی بیا دغه را وکړه بیا خیره وکړه بیا دغه را وکړه بیا خیره وکړه وی ما ورته وی تصبین رجلا شهد بدرا دا څه کې ستا زوی خو بدري دی د بدر صحابي دی نو ته بدري ته خیرې کې نه زوی مستح بدر او د بدر کې چې چا شرکت کړی دی د خدای په نزد هغه ډېر بهتر دی ځکه یو ځل حضور پاک نه جبریل علیه السلام تپوس وکړو وی کیف تعدون اهل بدر فیکم وی اهل بدر ستاسو څه خیال دی چې څنګه خلک دي نبی علیه السلام ورته وی په ټولو مسلمانانو کې هغه خلک چې بدر کې شرکت کړی دا بهترین خلک دی نو جبریل ورته څه وی وی کومو فرشتو چې د بدر په غزا کې شرکت کړی د ټولو فرشتو کې هغه بهترین فرشتې دي وکذلک من شهد بدرا من الملائکه نو بی بی عائشه ورته وی دې مور ته چې ستا زوی خو بدري دی بدر کې شریک دی نو تا هغه ته خیرې کې نو مور یې راته وی چې تا ته څه پته لګي قمقلې ته څه خبرې مې چې ولې وی چې زما زوی خو په تا الزام لګولی مې چې د څه الزام وی چې دغه ستې بدنامه کړې اوهو وی چې کور ته راغلم مرض مې نور زیات شو چې درس وشو دا چې نبی علیه السلام څو ورځو نه کور ته راځي او ما سره هغه تعلق نه ساتي چې کوم مخکنی دی دا خو دا وجه ده وی چې دې کې حضور پاک کور ته راغی وی ما ورته چې صاحب مور کره لاړه شم وی ما مطلب دا چې مور کره لاړه شم چې معلومات دی والا مور کره لاړه شم وی حضور پاک مبارک له اجازت را وی مور کره لاړم وی چې مور له لاړم وی مور ته مې چې مور دا څه مسله ده وی ما ته وی چې بچې مه خفه کېږه هېڅ فکر مه کوه جزم نشته مې چې نه ما پوه که وی راته صرف دومره وي چې بچې خیر دی چې کومه ښځه ډولی وي که نو د خاوند خوښه مي او بنې مې وي نو خلکو پسې خبرې کوي بنې هم خبرې کوي او وی مې چې ښه ده خبرې جوړ ما پسې کېږي وی ما ته وی چې په ځان قلار کا خدای به خیر کړي وی مې چې مورې نبي علیه السلام د خبرو نه خبر دی یو مې چې پلار مې ته خبر دی ابوبکر یو بس جلا په جلا شوم وی ټوله شپه مې وجلل او په دې شپه کې ما د خوب رانجم وانه چول رانجه څونه معمولي شی دی د خوب رانجه دا چې ما په دې شپه کې پوټې خوبم ونه او یو شان جالم او سار ورځ مې ټوله په جلا کې تېره یا خدای پاکه داسې دي دا خو زما یوازې ذات نه دی که په ما چا غلط الزام ولګو زما پلار لار بدنام شو تباه شو د حضور پاک ته لوی ضرر دی ځکه د نبي علیه السلام مبارک ته زما د وجې دا څه مسله ده دی کې نبی علیه السلام ډېر پریشان میټینګ یې راوغوښت حضرت علي راوغوښته علي صاحب ته وایي چې علي څوک حضور پاک انتهایی پریشان او په دې کې مرکزي کردار له عبدالله ابن ابی دی هغه ته به خلک راغونډېدل او دا پراپیګنډې به یې کول بهر کې علي صاحب سره یې مشوره وکړه وایي څه چلو علي صاحب ورته وایي وایي د الله رسوله ولې فکرمند دی النساء سواحک وایي ښځې د دې نه علاوه ډېرې زیاتې دي له ښځې نه کېدي څه وی خیر داسې کار وکړه چې د کور ستا کومه وینځه بریره هغې نه تپوس وکړه او به راته پوره لوایي حضور پاک حضرت بریره راوغوښت بریرې ته په دې عایشې پوهېږې چې دا څنګه ده بریرې ورته د الله رسوله قسم مې دې په خدای وي که زه په عایشه کې په دومره عیب پوه شوی دونه عیب پکې نشته او وی ما ته داسې معلومه ده عایشه لکه زرګر ته چې سره درسنګ معلومې هیڅ غلطي پکې نشته صرف یو شی دی چې عمر یې کم دی نو کله اوړه واغږي دا تیوده شي نو چیلی راشي هغه اوړه وخوري
دا یو بے پروا ده عمر کم دی بے پروا نه څه بے پروایي کې چې شوي بی او باقي پکې غلطي نشته بیبیانو نه تپوس کو اسامه ابن زید نه تپوس کو د کور خاوند دی د حضور پاک د رئیس ویری وې ستاسو خیال دی وې صاحب د سرو درو ټوکړل ما ته پته نه نږدې نه راته معلومه بیبیانو نه تپوس کو حضرت زینب بنت جحش تاسې نورې بیبیانې چا د پیغمبر علیه السلام زړه ته کتل نو هغه ته به وي چې صاحب ولې پریشانه کېږي بس پرېږدې د نورې ښځې نه ګیري څه حضور پاک میټینګ راوغوښته صحابو په مدینه منوره کې او ډېر صحابه کېنول وایي زه څوک هم زه خو ډېر پریشان یم اما خو ډېر لوی ټینشن دباو دی او بیا فورا حضور پاک د عبدالله ابن ابی نوم واغېسته ویل دې سړي نو ما څوک خلاص کي دې خو ما ته هر قسمه تکلیف را رسوي او حتی کې زما په بیبي باندې د ظالم الزام ولګاو او یې څوک چې د چا الزام یې ولګاو هغه صحابي ما ته معلوم دی هغه صحابي غریب په کور کې به ناست جلل به هغه به داسې جلا کوله چې عادته نشم ویلی وی دی خو زما کور ته ما سره زمانه بغیر نه داخلیږي ما ته صحابي معلوم دی ما ته خپله بیبي معلومه ده او دې کمبخت دی نو زما پرې نه ښودم نو زما په کور کې دنې په مې الزام ولګاو سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردارو پاڅېده هغه ویل صاحب ما ته حکم کوه که زمونږ د قوم نه کې دی اوس مردار کم مړی کړه او که د خزرجیانو نه نو مې کړله مړه کړه دا خبره لږ د خزرج قبیلې او سردارو سعد ابن عباده په هغه بده ولګېده هغه ویل ته داسې مه وایه که زمونږ د قوم نه مونږ به وجنو څه به څنګه وجنې دې دواړه یو بل سره په جګړه شو بیا علیه السلام نبی علیه السلام مسله دفع کړه راغی حضور پاک بی بی عایشې ته تپوس یې وکړو د عایشې صدیقې د مور نه ام رومان نه بی عایشه څه شوه وی صاحب هغه ناسته ده کور ګوټ کې وی څه حال یې دی وی ستا د کور نه چې کله راغلی ده هغسې په جاله ده اوسه پورې جاړ اوښکې نه دي تللی او ستا د کور نه چې په کومه ورځ راغلی ده او ویښه ناسته ده او هغسې ویښه ناسته بی بی عایشه صدیقه وی نبی علیہ السلام راغی ما ته کېناست ما ته عایشې رښتیا راته ووایه پوره حال وایه رښتیا وی که دا خبره څنګه نبی علیہ السلام وکړه وی ما له غصه راله عمر مې کم و مې چې د الله رسوله که زه درته اوس ووایم چې زه پاک هېڅ غلطي ما کې نشته نه یې منې زما خبره نه منې او که درته ووایم چې دا غلطي مې کړې ده نو اوس به یې ومنې خو زه تا ته اسم نه ویم اسم نه ویم صرف دا به ویمه د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار چې څه ویلي وو هغه ټکې درته ویم کله چې هغه ته خلکو ضرر ورسو نو هغه وی والله المستعان علی ما تصفون ای خلقه چې په ما په هر څه تاسو وایې د ما مدد د چا په لاس کې دی د الله بس زم دقه ویم والله المستعان علی ما تصفون پاسېدم د حضور پاک نه او کېناستم بیا خدای ته په جلا شو وی ما ته ویل ستا معامله خدای ته سپارلی شوې ده نو چې څه فیصله الله وکړه وی ما ویلې لکې چې الله ته د ما مسله وسپارلی شوې نو خدای ډېر مستغني بادشاه هېڅ پته نه لري بنده خو زر خپله فیصله کوي د خدای فیصلې خو کله زر وي او کله وروسته وي خدای ته زما فیصله وسپارلی شوه نو چې میاشت پس به فیصله کوي د کال پس به کوي او که لس کاله پس وی دا حالت و چې حضور پاک باندې وحی راغله وی چې وحی راغله نو د حضور پاک هغه حالت خو ما ته معلوم و که نه وی دې درمیان کې ما یو ځل په مانځه ودرېدم وی چې په مانځه ودرېدم نو ما د سترګو په دې ګوټ کې کتل نو نبي علیه السلام ما ته کتل وی چې کله ما په دې سترګو ګوټ کې ورته وکتل نو ما نه مخ واړو دومره پریشان وی دې کې نبی علیه السلام باندې وحی راغله او د وحی کیفیت به دا و چې په سخته یخنۍ کې به دې خولې بیا دی وی خولې پې شروع شو وی چې وحی ته سینګ لاړه نو ما ته یې آواز وکړه چې عایشې دلته راشه وی لومبۍ خبره یې دا وکړه چې عایشې مبارک دې شي قد برأک الله خدای پاک قرآن شریف کې ستا د پاکۍ اعلان وکړه اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم
او پورا قرآن شریف کې خدای پاک تقریبا 13 که 12 آیتونه په سورت نور کې نازل کړل او الله د مسلمان نه ګیله وکړه قرآن شریف کې چې تاسو ته دا پته نه ده چې د پیغمبر مبارک نکاح له به زه ګنده ښځه راولم که پاکه به راولم او چې تاسو دا خبرې واورېدې نو صحابو نه ګیله وکړه نو تاسو د دې خبرې رد ولې نه کوو او تاسو ته پته نه وه چې منافقین دا خبرې خورئ نو چې منافقین دا خبرې خورئ نو تاسو د منافقینو خبرې ولې ومنلې او قرآن کې فوراً الله اعلان وکړو الطیبات للطیبین د پاکو سړو سره پاکه ښځه لګي والطیبون للطیبات او د پاکو ښځو سره پاک سړي لګي نو چې پیغمبر پاک دی ښځه به د کوم ځای نه پلیته شي تو سوچ نه کوي په دې خبره ګوره الله قرآن شریف کې سختو الفاظو سره ګیله وکړه او بیا څه ووایي وایي چې دا چې الزام لګولې څلور ګوان اوس پیدا کړي او که څلور ګوان پیدا نه کړل نو رجم به ورکوم درې به ورکوم سنسارو به دا څلور ګوان دې پیدا کړي ګوان چا سره چې تحقیق شروع شو چا سره هم ګوان نشته هلکه تا دا خبره ولې کړې ده پلانټي کوله هلکه تا ولې کوله پلانټي کوله هلکه تا ولې کوله پلانټي کوله دریو کسانو ته خبره راغونډه شو یوه ښځه او دریو کسانو ته راغونډه شو او دغه حرامي عبدالله ابن ابی پکې بچ شو ځکه هغه باندې ثبوت نو هغه نه چې تا تپوس وکړي فلانکې وایي خپل ورسره زه نو درې کسان یو ښځه وه او دوه سړي هغې نه چې تپوس وشو هغې سره دا نو چې پلانکې ویلي دي د ثبوت ته سره سره هغه درې کسان هغه چې په دې جنګ کې هم نو په دې لاره کې هم نو په دې سفر کې هم شریک نو نبی علیہ السلام هغې ته بیا درې ورکړئ سزا یې وله ورکړه دا یو واقع پېښه شو په قرآن شریف کې الله فرمایي چې ظاهر کې خو دا خبره ښه نه ده او په حقیقت کې د مسلمان دپاره دا د فایدې خبره وګرځېدله ولې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها متعلق قرآن صفحې نازله کړه یو هم صورت د هغې په صفحې کې خدای پاک نازل کړو یو پکې دغه مستح چې دا پکې شامل و حضرت ابوبکر صدیق د ده مور د ابوبکر د ترور لور وه او د دې مستح ټوله خرچه به ابوبکر کوله بس هغه قسم وخوړه نن نه پس به زه مستح له یو نوری ډوډۍ نه ورکوم زه ورسره څه کوم او دا زما رشته دار دی او زما د لور په بدنامۍ کې د ده لاس دی نن نه پس به یو نوری نه ورکوم الله قرآن شریف کې آیات را لیږي ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة چې کوم د فضیلت او د فراخۍ مالدار خلک دی قسمونه دې نه خوري ان یؤتوا اولی القربا والیتامه قسمونه خوري چې زه به نیکي نه کوم نوړی ډوډۍ به نه ورکوم الا تحبون ان یغفر الله لکم په دې خو دې خدای بخي تا دا نه ده خوښه چې دله ډوډۍ ورکړې خدای دې وبخي نو حضرت ابوبکر نبي اسلام راوغوښته وی ابوبکر د مستح نه دې قسم وخوړه یاره خود حضور پاک څومره رحم دل دی او د الله څونه رحم دی ضرر ابوبکر ته مو حضور پاک ته مو ضرر دواړو ته دي دواړو ته او بیا حضور پاک ابوبکر راوغوښته وی تا قسم خوړې چې مستح له به ډوډۍ نه ورکوم قرآن کې الله وی یو صاحب قسم مې خوړلی دی وی الله وی ستا دا نه ده خوښه چې الله دې وبخي یا ډوډۍ ورکړي وی د الله رسوله ولې مې نه ده خوښه چې ما وبخي نو وی ډوډۍ ورته واپس کا وی با زما د قسم مې مات که کفاره به ورکوم مستح باندې به ډوډۍ نه بندو بیا ورته چای وکړه دا واقع پېښه شو په دې سفر کې هغه عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی او دا دې کې شریک و چې کله مړ شو زه راغی حضور پاک له وی صاحب پلار مې مړ دی وصیت یې کړی دی چې زما جنازه به نبي علیه السلام کوي او د حضور پاک کمیس به راوړی نبي علیه السلام کمیس ورکوي وه ځکه ده یو وخت حضرت عباس د کمیس ورکړی ایواله دا کمیس صحابو ته صاحب کمیس چا له ولېږه ستا مبارک کمیس هغه منافق و دې ولېږه وی زما کمیس وله فایده نه ورکوي پرېږدي نه ورکوم بله جنازې له چې لاړ سینګ مخامخ عذر جنازې ته او خلک ولاړ دي حضرت عمر ورغی نبي علیه السلام یې د لمن نه کلک ونیوه اتصلي علی عبدالله د الله رسوله دومره بهادر دی ځکه قوم یې ټول ولاړ زوی یې ولاړ او د هغې مخکې نبي علیه السلام د لمن نه نیسي وی ته په دې عبدالله ابن ابی په دې منافق جنازه کې فلانکې روزې دا نه دي ویلي فلانکې روزې دا نه دي ویلي فلانکې روز ابو جهل او عتبه او د مکې سردارانو
دومره تا سره دشمني نه ده کړې لکه زه چې څومره کړې پوری دشمني اسانه ده خو الزام لګول او جامه ګنده کول دا ډېر ګران کار په دې خبیثه جنازه کې نبی علیہ السلام ورته موسکی شو وی اخر عني یا عمر رسته شو قوم ته جنازه بیا وله مخې له راغی یا د الله رسوله مه کوه په دې خبیث جنازه عمر رسته شو ته زما پرېږده وه ګوره وی تا ته الله نه دي ویلې چې که بخښنه وله غواړې که نه غواړې نه یې بخم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وی ما ته الله دام ویلي دي ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم که اویا کرته وله بخښنه غواړې نه یې بخم نو زه وله د اویو نه زیاته بخښنه غواړم که خدای یې بخي دوره د حضور پاک رحم الله وی که اویا کرته غواړې نه یې بخم نو زه وله د اویو نه زیاته غواړم دا عمر رسو شه و چې جنازه پې څنګه وکړله نو آیات نازل شو لا تصلي على احد منهم مات ابدا دې نه پس به په منافق جنازه باس نوره نه کوي او د هغې جنازې اثر څه شو د حضور پاک د ده په زرګاو قوم او څه کافر او څه منافقان خدای د هغه جنازې د وجې نه ټول مسلمانان کړل د عظیم واقع پیدا شو د تیمم حکم هم په دې سفر کې نازل دی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي او زه هم د دغه امیل د لرزو دا مثلا هم د امیل نه پېښه شوه هم د امیل نه پېښه شوه وی زما امیلو رانه رک شو وی نبي علیه السلام صحابه پسې ګرځول چې د امیل ولا پیدا کړي وی دې کې د مانځه وخت شو به نشته حضرت ابوبکر پسې خلک لاړل چې ته وګوره عایشې ته د دې بیا امیل یې روک کړی دی او نوبه شته او نه ګذر شته نه خلکو سره اوبه شته او د مانځه وخت دی وی حضور پاک ما سره خوا کې په دې کونډۍ سره یې ښودی اودو او ابو بکر پلار مې راغی ته شي والم دلته وی ما ته وی چې حبست رسول الله صلی الله حضور پاک دین بند کړی او خلق دین بند کړی ولیسوا علی ماء وليس معهم ماء نه دوی سره خپل وبشته او نه ګذر شو او یې زه عقیدې ځکه نه شم غزار ډېر سخت و چې مې حضور پاک به راویښ شي ودرې وی دې کې نبي علیه السلام وروسته راویښ شو نو خدای پاک د تیمم آیات نازل کړ ګوره شکر د الله حکمت وي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا یو ځای کې اوبه دې تیمم ووهئ وی خلک رالل ما له مبارکباد راکو چې مبارک دې شه ابوبکره ستاسو د وجې نه خدای امت ته خیر ورځو دا چې یو ځای کې څوک وي اول ته اوبه ني نو تیمم به یې ووایي رب العالمین یو شی پیدا کړی چې د هغې نه هېڅ څوک خلاص نه دي بې د الله د ذات نه چې هغې ته مرګ وایي مرګ داسې یو حقیقت دی هېڅ څوک هم ترې خلاص نه دي نو په دې آیت کې الله پاک یو عام اعلان کوي چې څوک هم په دې مخ د ځمکه اوسېږي چونکې دا خبره د انسان سره ده او انسان په مخ د ځمکه اوسېږي ځکه د ځمکې ذکر وشو چې څوک هم په دې مخ د ځمکه اوسېږي دا ټول فاني دي ختمېدو والا دي یو د الله ذات مبارک هغې له فنا نشته او بل ځای کې الله فرمایي کل شیء لفظ دی کل شیء هالک الا وجهه هر څیز به ختمیږي جون به ختمیږي مگر یو د الله د ذات نه ختمیږي زمارونو مرګ هغه حقیقت دی چې د دې نه هېڅوک هم انکار نه کوي د الله ذات کې ډېر خلک شکونه کوي څوک یې مني څوک یې نه مني څوک وله شریک مني د الله کتابونه څوک مني او څوک یې نه مني د الله رسولان څوک مني څوک یې نه مني فرشتې څوک مني څوک یې نه مني پیریان څوک مني څوک یې نه مني د آخر ورځ څوک مني څوک یې نه مني او مرګ هغه حقیقت دی چې د هغې نه هېڅ څوک هم انکار نشي کولی داسې څوک هم نشته چې هغه دې ووایي چې مرګ نشته او چاله نه راځي نه ډاکټر د دې نه انکار کولی شي چې ما سره داسې دارو موجود دی چې هغې نه به هېڅوک هم نه مري چې دا دارو خوري مرګ به نه راځي دا نشي ویلی دا ځکه نشي ویلی چې د باندې سوال راځي چې ستا پلار ولې مړ شو د باندې سوال راځي چې ستا زوی ولې مړ شو د باندې سوال راځي چې ته هم د مرګ په غاړه ولاړې لاسونه خپې دې رپي ته به څه کوې نه یو ساینسدان دا ویلی شي چې ما سره داسې یو ساینسي
نقطه ده او داسې شی مې ایجاد کړی دی چې څوک د هغې چترۍ لاندې کښېني دی به نه مري دا نشي کېدی هغه باندې هم دا سوال دا دی چې پلار دی چترۍ لاندې ولې نه کښېنم ورور دی ولې د هغه فارمولې لاندې نه کښېنه او فارموله د په زوی ولې نه فټ کوله نه مالدار ویلی سي چې د په پیسو بچ کېدی شم نه پیغمبر وایي چې د په پیغمبرۍ بچ کېدی شم بلکې جړلي دي پیغمبرانو نه عالم وایي چې ما علم بچ کولی شي نه یو نیک انسان وایي چې ما عبادت بچ کولی شي نه یو طاقتمن سړی وایي چې ما خپل ټوپک او کلاشنکوف بچ کولی شي هېڅ څیز د مرګ نه بچ کولی نشي کولی یو کور به داسې پیدا نه کړي چې هغې کې د مرګ نه شوی نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک بې مني او خامخا بې مني یو بوډۍ او یو زوی او زوی یې مړ شو ډېره زیاته ورپسې خفه وه په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېده ساده ښځه وه دا ښځې دا بوډیګانې ویم بیا لږې ساده یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي نو پلانکي ځای کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته هغه پسې لاړه او ډېرې ورته وژړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چاښولی که څه دم درود دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما دا بچی را جمدې کا هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته اوبه دي هغه به دله دم کړم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچې دې به چغه ووایي او راپا به سي ټیک ټاک به شي دې شونډو کې وله اوسه سوه دا به را جمدې شي هله شابه دم وکراله وی نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړئ بلکل اوس اووه نه سلو نه خو به راوړم وی نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوی هغه اووه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوی د هغې اووه کورونو نه به راله اوبه راوړې به دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به بوډۍ زر بوتل واغې چې دا غودنه ورسره پیدا کړم یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي ورننوته تاسو کله مړي شوي دی څوک پلاره مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کله مړی شوی دی ما ته د هغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک مړي کاکاجي مې مړ وکړه مخکې ورځ په بل کور نیکه مې مړ وکړه په بل کور زوی مې مړ وکړه په بل کور ښځه مړه وکړه په بل کور خاوند مړ وکړه په بل کور رور مړو ورواره مړو خور مړه واده خور زوی مړو نوسې مړو اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه اوی دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپه ورپسې چې زوی دې مړ دی او خپه یم دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به هم مرې ورپسې بې بل ورځ به ته مرې ته به هم بله ورځ مرې ورپسې زه به مرم څوک و په بل کور والا ستاسې هم نوسې مې مړ دی ډېر نیازبین و خپه ورپسې او خپه یم دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې شلو پنځویشتو کورونو چکرو لګو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی که اوبه دې راوړې وې نه ولې یو کور مې هم داسې ونه موند چې هغې کې دې مړې نه شوې نو بېبې که ستا بچی مړ شو نو څه چل وشو برو به خامخا خلاصې خو دې نشته مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې هم نه غواړي والله که د چا هم ځان مرګ تړی کېږي هله کله کېږي ستاسو نه څوک وایي چې زه دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شی نشته دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته به چې خدای هلته به څوک هم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ مې دی چې دلته خو پکې لګېدلی دی ایس هم لګېدلی دی کنی به بوز جنریټر دی کنی څوک خو به راته لمن وړقي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن له کم ټینشن راځي
او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسی اوهو دلته خو که نا جوړه چم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نه نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به را باندې واچي قبر کې به څه کوم نه راله سپې مالش کولی شي په دا قبر کې ماله هېڅوک پې نه شي مالش کولی په قبر کې نه راله څوک په سر لاس راخکې شي په دا قبر کې نه راله څوک په خېټه لاس راخکې شي نه را باندې څوک دم اچولی شي دلته خو به چغې وام څوک خو به راله راورسېږي دوی له پکار کې دلته خو چې چغه وام نو دغې په زړه کې راځي چې دلته به چغه وام مور به مې سر ته کښېنې که بنده ډېر هم ناجوړې خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي هلته خو زه مور ته هم چغه نشم والی زه به څه کوم او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي آها بل سوچ دا چې دلته کې فرانا ده او قبر کې به څه کوم توره تیاره او چې دا سا به رانه څنګه وځي یوازې یو غم نه دی که نه چې د مور نه به جدا شي پلار نه او درونه نه به جدا شي یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو لکو شي یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي یوازې به شي هر څه به دنه پاتې شي اکسیجن ختم رونه رشته داران ختم نه سا به څنګه وځي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب اخبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی ملاو مسلمان شوی هغه نه تپوس وکړو وی دا سا د انسان نه څنګه وځي دا سا د وتو به څنګه کعب اخبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال یې زموږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او د هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خورې شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو د غنو نه ډکي او یو څانګې په یو رګ کې تلي تو شوي وي او دا غونډه اونه ترې راکاږي او دا ازغي او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي داسې تصور د بدعمل انسان نه او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمل انسان نه چې څه ښکلې کېږي مثال یې څنګه دی وی تپوس یې مه کوه نه ال راته ووایه چې څنګه ته سوځي وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې څرمن وباسئ چې الال کلی دی نه وي او په جمدونو ته څرمن وباسئ وی څه ښکل دونه ګران کار دی بن اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چا ووی چې مونږ ته د سا د یو مړي را جمدې کا بن اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو وی یو مړی راته را جمدې کا مونږ به ترې د آخرت تپوس وکړو د قبر به تې وکړو د ځنکدن به تې وکړو چې نه صبرېدل نو عیسی علیه السلام یو مړي له اواز ورکړه وی قم باذن الله مړی را جمدې شو چې څنګه را جمدې شو نو دا نیم سر او نیمه ګیرې سپینو او نیم سر او نیمه ګیرې تک تورو وی دا ولې وی ده چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو و چې دا اوس اواز جو قم باذن الله نو ما ګنې قیامت راغی نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو وی مرګ راته ووایه چې مرګ څنګه وشو وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما او قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د ځنکدن تریخوالی پروت دی مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره ځنکدن را باندې رانشي ګورې ډېر ګران کار دی نو مرګ داسې حقیقت دی داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خربو کې اوده به شي دا وړه خبره نه ده د سا به په کومه طریقه وځي الله او دا سا به کم خوا ځي دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي او دا سا به په کومه ټوکړه کې بندېږي د سا له به هم کفن راځي لکه زه او ته چې مړه شو زموږ د بدن له کفن میلاویږي دغه رنګې د سا له هم کفن راځي نبي علیه السلام فرمایي د نیکعمل انسان سا له د جنت کفن راځي او د بدعمله انسان روح له د دوزخ کفن راځي نو پته نشته چې زما دا سا به د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي زه به کم خوا ځم ورونو ډېر سخت شی دی مرګ زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتو ډېر سخت دی دا به څه کوو دې مرګ سره
یہ سوکې نه غواړي حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله اختیار ورکړی وی ستا خوښه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي دنه سا وباسم او چې تر څو دې نه خوښ نه وباسم نن هغه خوشحاله چې زما څه کار ده چې زه مرګ غواړم چې ما له اختیار شو زما کار سره چې مرګ غواړم یو ځل ناستو میلمه دوست ډېر زیات و میلمانه به د دنیا راتلل او ده به ځان سره ډوډۍ ته کښېنو داسې بې میلمه به حضرت ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوړه هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچې به یې په لاره کې ودرولو وی بچې وګرځه څوک راوله څوک راوله هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دا دی چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي بسم الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې د ډوډۍ باندې د الله نوم واغښت په دې ډوډۍ کې برکت وي او که د الله نوم دې وانغښت برکت پکې نه یوه دیم دا چې د الله نوم دې واغښت نو شیطان وتښتي او که د الله نوم دې وانغښت نو شیطان در سره خوراک کوي او د شیطان فخي لاس نه کوي په ګس لاس کوي او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو او د متیازو نه ډکي نو هغه د سره خوراک کې ټول د خوراک د لګن کې دا مونږ ولې په مصیبت اخته یو قسم قسم بیماری را باندې حملې کوي دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي نو د هغه غسخه پلیتي د مونږ د خوراک کې ګرېږي نو د مونږ تېرېږي نو ګورې سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوې د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشحاله شي ثواب به دې شي د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي نو چې کله هم ډوډۍ خورئ او خوراک کوئ څه به وایې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم نو دوه فایدې درته حاصلې شوې یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي برکت څه ته وایي ډوډۍ به دې ډېره شي په لږه ډوډۍ به دې کار وشي دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دې ته وایي دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به د الله یو وجود ته ورسوي بسم الله پې د پاسه ووایه او درېیمه فایده یې څه ده هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي او څلورمه فایده یې څه شوه شیطان به نه کې لاس نه ښکته کوي شیطان به ګوتې نه وای نو بیماری به د په دې خوراک کې به ګندونه نه یو ځای کېږي چې بیماري پیدا شي نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه او یې څوک الله وی ولې ته الله زه خو خدای نه پېژنم زه الله څه ته وایي یو څو سپکې یو وي ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پېژنې د خدای په نوم خوراک نه کې د بوتانو په نوم خوراک کې او ناس ما سره ډوډۍ ته ما لا ډوډۍ لا راوستې وځه سړی په مخه کړم ویې ویسته بوډا لاسونه خپې رپېدلې بار ووته دې کې جبریل علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي وی میلمه دې څه که وی رخصت مې که ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحالی الله به هم خوشحالی ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړو وی ولې دې ویسته وی ګوره خدای نه پېژنې زما رب نه پېژنې زما د رب نوم نالي او د هغې مقابله کې د بوت نه ولې نه پرېږدم اوهو وی الله راولېږلما چې ابراهیمه دا دې څوک کړله میلمه دې وشاله دې میلمه له ما څو سوه کاله ډوډۍ ورکړه ما نه پېژني او جامه مې موله ورکړه او جون مې ورکړی دی او عزت مې ورکړی دی او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشاړه زر یې سړی ورپسې ولېږه بوډا پیدا کې بوډا یې راوسته ولې دې شړلم وی د خدای د نوم ولې دې راوستم وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې او سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی نو ما ډوډۍ جامه خوراک او اوبه ورکوم وله او تا یو ورځ مړی مې مشوره دې نه که وی ښه ده ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي وی یو وی ما ته خپله کلمه وښایه زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړي مرګ به دله راځي که نه غواړي نه به راځي یو بوډا سړی وله راغی بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې عربي بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي بیګي ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې
بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب خوب روانې دي او د پوزې نه هم قنې روانې دي او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیږي په دې مخ د پاسه روانې دي او لاسونه هم رپېږي غریبه او ډېر په بد حال دی اوس بین ترې روان دی او په دې ځمکه غریب پرېوته ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څونه عمر یې وی د 200 کالو او دې وخت ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی 200 کالو نه عمر لږ غوندې یو پوټې غوندې کم دی وی د 100 کالې باباجي وی د 200 کالو اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لاسه جوړېږي زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه د دې سړي عمر ته ونه رسېږم خدایه دا څه مصیبت دی دنه خو بنده له کرکه وردي د سره خو بنده کېناستې دی نشي د بچي به په د څه ګزاره کوي د ښځه به د سره څه ګزاره کوي د سره به د محلې او د قوم خلک څه ګزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وباسم هو ته ملک الموت یې وي یو نو یې ما له خو خدای اختیار راکوي وا خو دې ختم که که نه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار درکړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو بس ټیک ته د هغه عمر ته به اوس ته رسېږي سا به دنه وباسه نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک یې مني خوار سړی تېرېږي داسې څوک شته چې هغه وي چې ما له مرګ راک سوال نه پیدا کي دا دې شته چې څوک وي ما له مرګ راکړه بوډی و زوی نه جوړو بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ کا د دا مرګ مال راولا خدا زوی مې جوړ کا دغه چې ملک الموت راغی بوډۍ ته وی ویم سوال خود وی تعالی راغلم چې ساده نه وباسمه وی روغ او رنځور پیژنې روغ او رنځور پیژنې ناجوړه مې زوی دی او وجنې ما وی تا چوس وی په ټوکم جوړ نه پیږې په ګپم نه پیږې نو مرګ څوک نه غواړي مرنا سړی یریږي لما د قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی څپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به یو کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نه او ډوډۍ به نه ولو اوږې به غریب ناست و یو ځل روټۍ ته ناست یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي نو چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و وی خلکو به د سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی او وی قسم په خدای که به زه لیونی یم وی د لوږې د لاسه او بېهوشه ومه داسې وخت پې تېر شوی ډوډۍ منه وه خوراک منو لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي مرګري ته ګیر چاپېره تاو دي د صحابو خو باجیمه مرګو مرګري ته تاو دي یو مرګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شي نو د حضور پاک سره به ملاقات کېږي زما سلام به ورته رسئ هلکه ګوره زما سلام به م وی هلکه زما سلام به م وی دا ته ګیر چاپېره تاو دی او دی جاړي مرګري ورته وایي ته جاړې ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي خپل محبوب له روانې خپل نږدې ملګري له روانې او هغه صحابه قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهداو له تللي نو ټول صحابه ځان ته کېنو ټولو ته یو تقریر وکړه وی اے صحابو انی فرتن لکم ز ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم ستاسو دپاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض زما ستاسو د ملاقات ځای حوض کوثر دی هلته به زما ستاسو ملاقات به کېږي لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته سجاړي او صحابه ورته تو راته ناست دي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام زما سلام او دی جاړي ورته ولې جاړي ابو هریره
د مرګ نه یریږي؟ وی او د مرګ نه یریږم. مرګ نه ولې یریږي؟ وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر کم دی. کله زه سوچ کوم چې سړی سعودي ته ځي او حج لري 40 ورځې پس یا میاشت پس یا 60 ورځې پس به راشي، او که لندن او امریکې ته لاړ یو 2 میاشتې پس کال پس به راشي، او که څوک مزدورۍ له لاړ زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله پس به راشي. لیکن د مرګ په سفر چې کوم سړی تللی دی راغلی دی، نه نه خبره ختمه. یو ځل چې د کور په دروازه ووت په دې دروازه واپس دی نشي راتلی، بس ختم. ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي، ختم یې پکې کړي، بستره هم برابر کړی او مړ شي، هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نه شي. ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې وردنه ودي نصیب یې پکې پیدا نه شي، وردن ناړو شي نه. او ډېر خلک یې وادو کې واده ځان له کوټه جوړه کړي، ځان له کټ مزیدار کی، ځان له کوټه خشته کی، بنارسۍ پې ځان له ګیر چاپېره واچوي، لیکن هغه کوټه کې د هغې ناوې سره ملاست هم د هغې غریب نصیب نه شي. دا هر څه د رب العالمین په اختیار کې دی. نو مرګ هغه حقیقت دی چې له دې نه هېڅوک انکار کولی نه شي، او خدای بیا پټ هم ساتلی دی. رب العالمین پټ هم ساتلی دی. یزید رقاشي یو واقع بیانوي، یو بادشاه ډېر زیات جابر و، ډېر جابر بادشاه او سخت مزاج او سخت دله، او یو سړی نیغ په دربار ورغی، او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت، چې په تخت یې کېناست د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و، سترګې هم ډېرې د هیبت وې، لاسونه او شکل او مخ بارو به انسان او څه بل شیان شکل یې. بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت، ته چا لا پرېښودې؟ وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه، زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی، ما څوکیدار نشي منې کولی. زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی، زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی، زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم ورځم، زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم، زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم، زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم، ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم، زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم ته، او زه هغه انسان یم چې وادو کې نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کم، او څوک کلچ هم ماته نشي کولی، څوک بد هم ماته نشي ویلی، څوک خیر هم ماته نشي کولی، څوک کنزل هم ماته نشي کولی، څوک مقابله هم زما نشي کولی. بس بادشاه پره پیدا شو، وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارون واقعي داسې نه کوي چې ورګه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووایم نو سر به دې څه وباسي، نو چې کوم ټیم مقرر دی والله ورته یې په ویښه کې ته وباسه، په ویښه کې یې درنه وباسي، او چې وایي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي. باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده، سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه، داسې ده که نه؟ او داسې هم نه چې ورګه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کو چې دا زنانه ته اخوا کم نو سا به ترې وباسمه، دا پکې نشته، او دام پکې نشته چې دا ماشوم بچی خو په ډېرو دواګانو یې غوښتلي او په ډېرو دارو دلمنو یې غوښتلي، او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچی وکره شوی دی، او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي، او ډېر مخکې نه یې وله سیزنګان او شیزونه جوړ کړي دي. نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم، ولې د الله حکم دی، دا رحم هم نشته، رحم هم په ما کې نشته، په ملک الموت کې. واده وکړو ډېره موده پسه او د واده لومبۍ شپې ده، رحم نشته، داسې م وجنم. وایي دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړه او د واده 4 میاشتې وشوې او مړ شو، لږ رحم پې پکار و، دا رحم هم پکې نشته. او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دی خدای داسې چا کنزل ورته کړي دي؟
نه چا دروازه بند کړه چې ورګه دروازه بندوم او سینتریو دروم کې د ځان بچ کېدی شي ته نه بادشاہ پوه شو وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او د مرګ فرشته وی څه لړالې وې ټیم دی پوره دی اوه مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه یو میاشت مهلت راکړه ډېر حقونه مې پر دې غاړه کې پراته دي ډېر روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ترې وغواړم اله شابه او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه نو دا پردي حقونه ورکومه خزانه خالي کومه خو لږ صبر راته وکړه وی نشته صبر وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه وی نشته دا ټیم هم نشته وی یو ګینته ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو ترې راواده لږ ښځې ته خو جاړم بچو ته خو لږ مو جاړم وی دا ټیم هم نشته وی ګوره لږ وخت راکړه وی د یو سا د اخیستو ټیم دی د یو سا باس وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا بحث خدای یو نیټه ده بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر مالدار غریب بادشاہ امیر فقیر مولا مقتدی سوب کم پاره کې ایک او دو کولیش یو ساعت ټیم دی خبره ختم هغه ساعت ټیم چې سه واغشته اقوا پروتو ګر دا شی پکې نشته خامخا مرګ راځي او ما سوچ کې ابلش پاسه صدر کې مې سر بندو خوب نه راته ولکه مې سوچ کو الکه مې زمونږه د نیکونو د زمانه چې کم خلکو ما داس یو شمیره زمونږ د باباجي چې کم دوستانو کم مو سره ناستو او مې داسې ذهن ته راغل نو یو مې شمیره یو مې شمیره نو یو پکې جم دی نو ټول مړو او چې اندازه مې واغشته نو ټول څونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو څلور نمې شه د کال او سلو کې مړه دي دون عمرونو نو بیا مې د والد صاحب زمانې ته سوچ وکړو چې د هغه کم ملګري او د هغه د وخت کم خلک وو نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې م اکثر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل ځکه والد صاحب به مې د پلانکې د ماره سکول د سبق ملګری د پلانکې مې د لوبو ملګری پلانکې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې د او یو او د پنځو او یو داسې پنځه کم او یو په عمر کې مړه دي دا تاسو مو کې نو بیا مې د خپل زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک څونه عمر کې مړه دي نو چې اندازه مې واخیسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې زمارونو ګورې اوس هغه سل و اتیا واله عمر ملال ختم وسلم فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب دنیا کې داسو ژوند تیر کړه لکه د مسافر په دنیا کې څه ژوند دی مسافر خو په لاره سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي یا پنځولې خښه کړي یا لس ورځو له خښه کړي او عابر سبیل بلکې داسې ژوند تیر کړه چې په لاره تیرېږي مسافر خو بیا هم په یو سره کې څلور شپې میاشت قیام کوي او په لاره تیرېږي هغه به صرف ځان دمه کې وبیاځي او فرمایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وکړه لکه چې قبر کې پروت یم قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جیدات قبر کې چې کم پراتی نه په جیدات څه کوي او په بنگله څه کوي او په کور څه کوي او په موټر څه کوي او په جیدات څه کوي داسې ژوند تیر کا یا داسې ژوند تیر که چې عملي ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس زه مړ یم او قبر ته پروت یم او قبر له روان نو خدای خبر چې د مرګ مری راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انختی دی او د دنیا د دې لسو او د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړی دا څوک په مدرسو پسې څوک په پټکي پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک منځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا نښتې او په مستی کې ده اخرت د خلکو یېر دی چې دی خدای له به ورځم او هغه حلالي مردارې او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي دا دنیا دپاره کې د حد نه وتې دا یېره ده چې دا پردی ګیب مې وو ما نه به د خدای تپوس کي دا معافی والا شی نه دی دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړو په مسلمان نه مې په دوکه پیسه وګټله
په حرامه مې ته پیسه وخټله 2 نمبر شی مې په د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ کو ظلم مې وسره وکړو جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو ښه مې ته واغېشته سپک مې ورکو درون مې ته واغېشته زه به خدای له ځم بس خو چې پیسه و موټر نشته چې موټر والم او که یو موټري چې دی نه ښه والم او چې د ښه نه ښه والم او د ښه نه ښه والم او چې د ما شته چې زوی رم والم او چې د زوی مې شته چې وسیله م والم او چې کور مې دی چې دی نه غټ والم او دا وله بنګله دی نه غټه بنده جوړه کړم او د غټې نه نوره غټه جوړه کړم او د پېښور په دی په اسلام آباد کې جوړه کړم او د تورنګلو په دی او د چارسدې په دی په حیات آباد کې جوړه کړم دی له هر یو سړی لګیا دی دا تیر دی که دا بنگلا و دا موٹر اور سمانه پاتی رہے خدای لبزم تپوس پرادا کئی عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فخروان لارد سب پاتی کی پلاران سجده مونگا نیکون سجده مونگا مینده مو سشوی نیاگانی مو سشوی مشران مو څه شو جومات چې چا جوړ کړی هغه مشران څه شو سپینګیري څه شو ځمکه چې دله چا اخیستې وه څه شو کور چې دله چا اخیستې وه څه شو د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وي انګیندې یې راوستې وې ښځه یې دله راوستې وه څه شو ته به هم دقسې روان یې مرګ ځان ته رایاد مرګ هم رایاد که زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم خلق وی دم را تو خواهی چه نیکیو کم بالکل فیدی پا وظیفه پا دمونو کشتا او قبر ځان تا یاد تا قسم پا خدای که دا خدای ولی دا نجوڑے گی مرگ ځان تا یاد که کتای نا ولی اللہ جوڑ نشو در اللہ جرم در کو مرگ ځان تا را مختی او خلاصی خو نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے بشکات شریف کے دے من قضا لأحد الموت في أرض من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة چه چاله خدای پا کم ازمکا دا مرگ فیصله کری دا التے خدای ورسی حضرت سلیمان علیہ السلام سر ملک الموت راغی ملک الموت سلیمان علیہ السلام دی تپوسو کو ویتا چی دا دی دیرو خلقو نساو بازی سنگاو باسی اغاو تا مثال ورکا وی دا اللہ پیغمبرہ دا سی مثال دی لکه یو کاسا چی پرتی او تا تا پاغی مختلف قسم شیدون پا کاسا کی پرتی یو کاسا کی تا تا مختلف شیدون پرتی دا انگورو دانی دا تا مثلا پرتی وی نو پا یو لاس کی تولی راغشتی شی کنوی یو او چې کومه دانه دی خوښی نو په یو ساعت کې تر اغشتې شو که نه وي یو وی دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چانې دانې پرتې وي دغسې ما ته پرتې تا ته چانې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي نو تا ته راغشتو کې تکلیف شته نه او چې کوم رالې نو هغه درته اسانه ده وي بلکل او که ټولې رالې ټولې په یو استاد کې راغېستی شم موټې ته رانه کولی شم وی دقسې ما ته دي چې زه راغېستل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروالم او چې ټول راله موټې ورالم کم خبره خلاصه ده یو سړي ته یې داسې تیز تیز وکتل برند برندې ورته وکتل او دا مرگ پرشتہ لاړه هغه سړی سلیمان علیہ السلام ته وی وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلان کی ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی ولې ځکه الله وی وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر الله باد د هغه تابع کړی د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې ما ورسوا لکه په آرام کې نه نه صاحبه او مې رسوا او کم ځای ته دې وخت سلیمان علیه السلام په ملک شام کې او دا چې کوم علاقه یې د هندوستان کې ده خاص وزیری او خاص تعلق بعد ته حکم وکالته ورسوا پټه سي هغه ځای ته ورسو سورة پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیہ السلام سره کېناستو خیر په خیر کې وشو یاره هغه وختي هغه ابل اوس راغلی وي یا وختي کې راغلی وي په دې لاره تېرې دی ما سره دلته یو وزیر او ډېر برند ورته ونه کتل
ورې سختو توندې ورته ونه کتل وی او مې کتل ولې وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وی چې ساته وباسه او ما د هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به تې سا وباسې ما وی سړی خو دلته ناست دی اسره لغو سره لا چې دلته ته وباسم خدای الله د حکم خلاف ورزي راځي او الته ته وباسم نو دی خو په دومره سات کې الته رسیدي نشي او ټیم لک یو من دو پاتې هغه چې کوم ټیم پاتې وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای خو دې الته ورورسا وی چې الته لاړم الته راته نخ کې ناشتو سامې ته واغشت الله له رسول او د ملک الموت ډیوټیم د قاده چې دې صرف ساو باس او الله وتخودلی چې دنه پاسان او باس او دنه پګران او باس حضرت ابراهیم علیہ السلام د ملک الموت د تپوسو کو وی چې نیک سړي د په کوم شکل الله دې غزان امراته وخایا او چې بد د په کوم شکل الله دې غمدان وخایا وی طاقت نشي لرلې وی نه ماته بزان خې وی خا مخ خو والا وا چې ویلو نو وته ځان وخو وی دا سه نیک سړي درازم یوس مخ والا وا مخ والا یوس راته وګوره چې وی قتل وی داسې بدل لازم نو سلیمان علیہ السلام پس مکه پریوت بے هوش شو همدغه ملک الموت او تناسب په ولمږي چې هوش کې راغی نو چا یې تپوسو کوي څه مسله وه وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو وی بل شان شکل ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر مزېدار سترګې مزېدار مخ او خندرویه بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نکي کنه جنت او صرف د مرد دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده دا خوشحالي هم ډېره ده دومره خوند یې وکړو دومره پې خوشحاله شوم او بدعمله انسان له کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي نو که دوزخ په دی د مرد دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه وی دا غم موله ډېر دی وی قسم په خدای تک تور وجود او دا سترګې شنې سترګې وي او دا چینګې غاښونه او داړې وي او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دي مرګ آسان شی نه دی ورونو ګورئ خدای دې زموږ ستاسو مرګ آسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورئ د ژوند په دې لګري حالت بل خوا روان دی الله دې د ژوند اخیري ساعت دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخیري ساعت کې زموږ په ژبه کلمه شهادت راول او دا سوال کوي وی خدای کوم اروز باندې چې زه مرمه او په کوم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي نو خدایا هغه روز زما هغه روز وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله هسې نه چې دقه د ما د مرګ په ورځ ته مانه خپې خدایا د مرګ روز خدایا زما هغه روز وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله مردونه خطرناک شی دی او خامخا راتلو والا دی نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وشمېره لکه چې زه مقبره کې پروت یم مړې ځان مړې وشمېره یو باندې دام ده مړې د دنیا په ځای بودینت او په ډول ډال څه کوي یا ځان داسې فرض کړه چې لکه بس مرمه او مرد ته ور روانې ما نو مر له چې سړی روانې له دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده زما وروڼو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا ایستل او اخکل حواله کول که نه نو ملک الموت ورته وی الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمني پیدا شي او ټول به ماته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي نو ته راته غوسه نه شي وایي زه ته زه داسې چل جوړوم چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې خو ستا نوم به هم څوک نه تا ته به نه څوک کنځل کوي نه به څوک خیرې کوي نه به ته څوک بده وایي ولې زه به یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچي چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو چاله به اکسیډنټ سبب کړم نو خلک به وي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه که دا ګاډې داسې نه وي لقېدلې او داسې نه وي جنګېدلې نه وي مړ
چاله به ګولۍ سبب کم، چاله به اور سبب کم، چاله به دریاب غر کېدل سبب کم. دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مته نه دي معلوم. الله خبرې نه کېږي لکه پرېږده دا بله دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ وکړئ سره سره یو ځل ته نبی علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر دې تپوس کړی وی ما له خدای لښکر فرشتې راکړي چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل یو نظام دی که او په خپل هم الله پاک دومره طاقت راکړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې دوه ګوتې دې ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم نو په دې دوو ټکو د ټولو نه په یو سکند کې سار اخکې پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته درداري پرتې دي کله بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري وی دا پته راته نه دی ډېره نه یم خبر د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغوی ته ټوله محکمه معلوموي زه به یې یو مثال درکړم لکه دا تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادان ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دي او دومره پکې 17 سکیل دي او دومره سول هر څه وته تو یاد وته نی خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی که راغواړي سیکرټري صاحب تپوس وکړي او ته سیکرټري صاحب ته وایې چې تورنګزو های سکول کې څو استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکړه نو فایل به راوغواړي نو په یو ساعت کې به ورته پته ولګي دا معلومولی شي چې هیډ ماسټر یې څوک دی دا هم په یو ساعت کې معلومولی شي چې هیډ ماسټر به کله ریټیر کېږي اسرائیل علیه السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې فلان کې به کله مري دا هغه ته هم پته نه لګي دا ما ته هم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې زه به کله مرم او په کومه ځمکه یې ورانه ساه خېږي دا تا ته هم پته نه لګي دا مور ته د بچی پته نه لګي او بچی ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي وی چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسې وی لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وی چې دا پلان کې به یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټیم کې د سا وباسه چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د سا وباسم او الله له یو څه دان له یو نظام زمارونو د خبرې خلاصه دا ده چې مرګ هغه حقیقت دی چې دې نه څوک انکار نشي کولی مرګ هغه حقیقت دی چې هر چا له راځي زما یو دوست ډاکټر دی ادي په امریکا کې چې زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چېرته د هغه ځای نه په ټیلیفون خبره کوي او یو ځل په دې خپل ژوند کې راغلی ما سره ملاقات شوی نو ما ته ویل ستا مې د مرګ تقریر اورېده نو ما ته ویل ډېر عجیبه و وی زه په امریکا کې سرجن وی مونږ چې هلته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده هلته کې به د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروري چې کم ضرورت یې وته ابه ګیر چاپېره د دې مریض ولاړي د زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې هسې نه د اپریشن کې وله فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا څه ورته ویل کېږي دا پړپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کمپاوډرني ډاکټر به ولاړي وایي مونږ ته باقاعده چې زه ورننه وځم هغوی ټول هر څه برابر کړي داسې نه اپریشن کې هغه فیل نشي شوګر شته کې نشته بلډ پریشر شته کې نشته وی ټول ډاکټران ولاړي هغوی راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې خبرې قابل نه کې تاله اپریشن کې وکول داسې د اپریشن نشم کولی هغه ولاړي بیا وی پوټینې اپریشن یې دی ولا وکړو چې اپریشن وکړم هغه سرمن وغیره ولا وګنډم وی چې وګنډم نو زم په فایل دسخط وکړم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړو او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پسو ګوري
او دلته خو چې نشه ته وباسي نو واټ ته بودي نو هلته چغې وایي هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي نشه ته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشه ته لاړه دې ټیک دی زړه والا ولیکي چې زړه سرکولیشن ټیک دی حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې رپورټ ولیکي وینا کنه سړی مړ شي هم هغه اپریشن تیټر کې راته سړی راوغورځېږي مونږ اکسیجن نو منډې او ترړې خو سړی مړ شي بیا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغوی دا تحقیق کوي د سر کې چې په څه مړ شو زړه والا وایي چې حرکت خو ټیک و د بیماري هم نه و د لاټیک هم نه دی راغلی هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ته لاړه هغه څه تکلیف هم نو هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو رپورټ ورکړه دا ولې مړ شو وایي زه څادر په اوږه کړم ویې خندل داسې کړې وایي زه څادر په اوږه کړم چې داسې کار دی چې تاسو بېوقوفان یې تاسو نه پوهېږئ دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی د هغه طاقت شته هغه ذات دا فیصله کړې ده چې دی به په دې تیمري دی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي په ارام کښېنئ بس او هغه ذات دا هم وایي چې ستاسو په دا منځ کې دې څه وکړئ هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې له به ټیکې وساتې وباسم هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې پوټینی اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره تاو یو اکسیجن او ټول مشینان د سره دي او د زړه د حرکت مشین هم د سره دی او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو یې منه نشئ منې کولی اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده الله چې کوم ځای او زه وغواړم ساده نیستې شم اگر که په مضبوطو بلډینګونو محلاتو کې ولې نه او نبی علیہ السلام فرمایي په دې به فیصله کوم وی چې ماسخوتن داخل شي نو انتظار د سبا مه کوه او چې سحر داخل شي نو انتظار د بیګا مه کوه کیدای شي په دې منځ کې دله مرګ راشي زما ورونو مرګ ته ځان تیار ساتل پکار دی ښه هر وخت کې دا سوچ کوئ دا مو وایي چې مرګ به نه راځي مرګ ته ځان تیار ساتل پکار دی او چې د مرګ تصور او سوچ ته وکړو انشاءالله د خدای به تابعدارې د خدای دشمن بنې او انیکی به کې د نه نیک به جوړېږي او د دنیا ژوند به تیری خو بروسه به د دنیا په مال او په سبب نه بروسه به د رب العالمین په ذات باندې دی